بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 60 نمبر درس دی، شپېته نمبر. د لام تاکید بانون تاکید گردانونه شروع دي. په دې کې موږ د لام تاکید بانون ثقيله در فعل مستقبل معروف گردانه مو کو، بیا هم د لام تاکید بانون ثقيله در فعل مستقبل مجهول گردانه کو، بیا د دې نه مخکې درس کې لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل معروف کو، او نن به وایو د لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول گردان. ان شاء الله نن به د فعل مستقبل مجهول گردان کو. لینصرن معنی دی، ګوره دا لینصرن دا معروف دی، هغه یو سړی به خامخا مدد کوي. نو دغه چې موږ کله مجهول جوړو چې د هغه یو سړي به خامخا مدد کیږي، نو علامت مضارع له به پیش ورکړي، د را نه مخکې سواد له به زبر ورکړي. نو دا موږ سره لینصرن معنی ده د هغه یو سړي به خامخا مدد کیږي، د هغه یو سړي به خامخا مدد کیږي، بیا د تثنیه سره نون خفیفه نه لګیږي، بیا د جمع سره نون خفیفه لګیږي، خو دا د معروف صيغه د لینصرن معنی هغه ټول سړي به خامخا مدد کوي. زه اوس وایم چې د هغې ټولو سړو خامخا مدد وشي، نو علامت مضارع له به پیش ورکړي، او د دې را نه مخکې حرف له به را باندې خو پیش وي، د را نه مخکې حرف له به زبر ورکړي، سواد باندې پیش شو دا به زبر کړي. لینصرن معنی د هغه ټولو سړو به خامخا مدد کیږي. ٹھیک شو؟ نو دا خو لینصرن د هغې یو سړي به خامخا مدد کیږي، لینصرن د هغې ټولو سړو به خامخا مدد کیږي. بیا د تثنیه د واحد مؤنث غایب سره به دا لتنصرن معنی ده هغه یوه ښځه به خامخا مدد کوي. دا معروف ده، زه مجهول جوړوم، نو چې مجهول جوړی نو علامت مضارع له به پیش ورکړي، او د دې آخري حرف نه مخکې له به زبر ورکړي. نو آخري حرف دا نون خفیفه خو موږ د تاکید دپاره لګولی، نو په تنصرو کې دا را آخري حرف دی، نو د آخري حرف نه مخکې سواد حرف له به زبر ورکړي. نو لتنصرن معنی د هغې یوې ښځې به خامخا مدد کېږي، د هغه یوې ښځې به خامخا مدد کېږي. دا موږ سره د مذکر غایب دوه صیغې او د مؤنث غایب یوه صیغه وشوه. بس د مؤنث په دې درو صیغو کې یوې صرف دې سره نون خفیفه لګي، دوه سره نه لګي. بیا د حاضر صیغې دي، لتنصرن ته به خامخا مدد کې، زه وایم چې ستا مدد وشي، نو علامت مضارع له به پیش ورکړي، او د را نه مخکې سواد له به زبر ورکړي. نو لتنصرن معنی ستا به خامخا مدد کېږي، ستا یو سړي به خامخا مدد کېږي. ٹھیک شو؟ بیا د تثنیه سره نون خفیفه نه لګي، د جمع سره نون خفیفه لګیږي. لتنصرن معنی ده ستاسو ټولو سړو به خامخا مدد کېږي، نه تاسو ټول سړي به خامخا مدد کوئ، زه هم چې ستاسو ټولو سړو به خامخا مدد کېږي، نو تاسو به دا به علامت مضارع تا له به پیش ورکړي، او د را نه مخکې حرف له به زبر ورکړي، سواد له به زبر ورکړي. لتنصرن معنی ده ستاسو ټولو سړو به خامخا مدد کیږي. ٹھیک شو جی؟ ستاسو ټول سړو به خامخا مدد کیږي. اوس د مؤنث حاضر درې صیغو کې به د یوې سره لګي. لتنصرن دی، لتنصرن سره نون خفیفه لګېدلې دی، دا د معروف صیغه ده. لتنصرن معنی ده ته به خامخا مدد کې، زه وایم چې ستا مدد وشي، نو علامت مضارع تا له به پیش ورکړي، او د را نه مخکې سواد له به زبر ورکړي. لتنصرن معنی ده ستا یوې ښځې به خامخا مدد کېږي. ٹھیک شو؟ بیا د تثنیه سره د تثنیه مؤنث حاضر او جمع مؤنث حاضر سره نه لګي.
لانصرن معنا دا زبا خامخا مدد کوم زما چې زما خامخا مدد وشي نو علامت مضارع د حمزه د دله زما ورکې پیش ورکې او د دیران مخکې سواد باندې زما د دله زبر ورکې ٹھیک شو لانصرن معنا د زما به خامخا مدد کیږي ٹھیک شو اوس لننصرن معنا دا مونږ به خامخا مدد کوو زما چې زمونږ خامخا مدد وشي نو علامت مضارع نون د دله به زما ورکې دیران مخکې سواد باندې زما د دله فتحه ورکې زبر ورکې ولګي نو د لننصرن معنا دا زمونږ به خامخا مدد کیږي زمونږ به خامخا مدد کیږي ٹھیک شو د لننصرن معنا زمونږ دوو یا د ټولو سړو یا د ښځو به خامخا مدد کیږي خو موږ یې شارټ کټ وایو ځکه مخکې ګردانونه کې ډېر وي نو زمونږ به خامخا مدد کیږي نو دی نه زمونږ دوو کسانو هم راځي او زمونږ د دریو یا د ډېرو کسانو مدد هم راځي د سړو دپاره هم دا یو صیغه ده او د ښځو دپاره هم دا یو صیغه ده نو دا زمونږ د لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول ګردانو د دې اول دا ګردان یې زده کوو لینصرن بیا لتنصرن بیا ورپسې دی لتنصرن لینصرن دا شپږ صیغې دي اته صیغې دي لینصرن دوه دا شوي لتنصرن دا دوانه لتنصرن یو شان دي خو دا اوله د مؤنث غایب ده او دا بله چې دی د واحد مذکر حاضر ده ٹھیک شو نو لتنصرن بیا ورپسې لتنصرن د جمع مذکر حاضر ده لتنصرن د واحد مؤنث حاضر ده بیا لانصرن د واحد مذکر حاضر او د واحد متکلم او لننصرن لتثنیه و جمع متکلم ده نو دا زمونږ د لام تاکید بانون خفیفه در فعل مستقبل مجهول ګردانو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام